نن چې محترمو زمونږه کوم وظیفه ده د الله پاک د یو نوم د یا لطیف ډیر زیات عظیم شان وظیفه ده. محترم مسلمانانو، یا لطیف د الله پاک یو نوم دی او دا ډیر زیات ناشنا او ډیر زیات عجیبه نوم دی. یاد ساتئ محترمو، کو څوک دا وظیفه کې د فقر او فاقې دپاره، نو الله پاک به د انسان غریب کوي نه. څومره کارونه د انسان کوي، په دې کې ول الله پاک برکت واچوي. الله پاک به د انسان نه په رزق کې برکت واچوي، په تمامو کارونو کې به الله پاک برکت واچوي. دغه رنګې د هر قسمه پریشانۍ نه، مصیبتونو نه، تکلیفونو نه الله پاک به د انسان په امن کې ساتي. انسان بیمار دی یا بل څوک بیمار دی، د هغوی دپاره وایي انشاءالله العزیز الله پاک به ورته صحت ورکوي. کو چېرته څوک 2 رکعته نفل وکړي او د نفلو نه بعد یا لطیف په دې ترتیب په دې طریقه کار باندې ووایي، انشاءالله العزیز الله پاک به هر قسم حاجت پوره کړي، هر قسمه مشکل به الله پاک ختم کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده د یا لطیف وظیفه ده، او یا لطیف ډیره زیاته بهترینه، ډیره زیاته عظیم شان وظیفه ده. محترمو، چې هم د یا لطیف د وظیفه کړې فلاح او کامیابۍ ته رسېدلي دي، چېرته مایوسه شوي نه دي، چېرته ناامیده شوي نه دي. یاد ساتئ محترمو، د رزق د تنګۍ دپاره که څوک دا وایي چې الله پاک د موږ له ډیر زیات بې پناه رزق راکړي، نو هغې له پکار چې د یا لطیف د ختم دا لازمن وکړي. دغه رنګه څوک وایي چې الله پاک د موږ له رزق راکړي، دغه رنګه کاروبار کې الله پاک موږ له برکت واچوي، د یا لطیف ختم دا محترمو دننه هېر نشي. او نن د جمعې مبارک ورځ ده، کو په دې ورځ باندې د یا لطیف ختم وشي، نور علی نور وشي. محترمو، دغه رنګه محترمو چې په هر یو کار کې برکت اچول غواړي، الله پاک دې زما په هر یو کار کې برکت واچوي. د یا لطیف ختم دا شروع کوي. دغه رنګه د هر قسمه تکلیف نه، مصیبت نه د نجات دپاره یا لطیف ختم دا محترمو ډیر زیات پاورفل او ډیر زیات عجیبه دی. کو څوک دا وایي چې الله پاک دې زما حاجت پوره کړي، الله پاک دې زما مقاصد پوره کړي، بس یو 2 رکعته نفل وکړه او د هغې نه بعد د یا لطیف د وظیفه وکړه، انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو هر قسمه حاجت دا پوره کړي، هر قسمه مشکل به الله پاک دا حل کړي. مکمل ترتیب او مکمل طریقه کار تاسو ته په دې ویډیو کې دا وایم. یاد ساتئ محترمو چې د یا لطیف دا کوم لفظ دی ډیر هلکه یا لطیف وایي، یا لطیف پتا باندې وایي، نو پتا باندې ویل دا ټیک نه دي. یا لطیف پتوا باندې ویل دا پکار دي. نو کو په داسې ترتیب او طریقه کار باندې تاسو وظیفه کوئ، انشاءالله فایده به کوي. نو ترتیب او طریقه کار محترمو داسې وي، کو رچا حاجت وي یا رچا مشکل وي، یا دغه رنګه څوک په تکلیف کې وي، څوک مصیبت کې وي، څوک بیمارۍ کې راګیر وي، او دی دا وایي چې زه د دغې حالاتو نه وځم، دوی له پکار دي چې 2 رکعته نفل وکړي. کله 2 رکعته نفل وکړل، بیا به د هغې نه بعد محترمو 100 پیرې یا لطیف یا لطیف یا لطیف خو د 100 پیرو نه سوا ویلې، نو محترمو ډیره زیاته لویه فایده وي، ډیره زیاته لویه فایده وي. ځان لپاره وظیفه کې هغه پوره کوئ چې څه پورې ستاسو کار محترمو دا نه شوی. یاد ساتئ د روزانه په توګه باندې یا لطیف 100 او 33 پیرې دا ویل پکار دي روزانه. یا لطیف یا لطیف یا لطیف ځان لپاره وظیفه کوي. محترم مسلمانانو، نن د جمعې ورځ ده، او د جمعې په ورځ جومات ته تګ وختي وي دا ډیر زیات لازمن پکار دی. موږ اکثر داسې کوو چې کله جمع ودرېږي یا خطبه شروع کېږي بیا موږ لاړ شو، نو که په دې ټایم کې موږ لاړو جومات ته، نو زموږ د جمعې ثواب دا نه کېږي، یا که کېږي هم لوک شان به کېږي چېرته. د جمعې په دې ورځ کې یو قسم له 3
قسم حل کړي. لومبه هغه سړی دی چې جمعات ته راشي او د فضول خبره کوي، د انسان د ثواب دا نه میلاویږي، الټه دی ګناهګارېږي. دویم هغه سړی دی چې جمعات ته راغلی او دعا یې وکړله، الله پاک له دعا قبلوي، یا الله پاک دعا نه قبلوي، د الله پاک په حال. دریم هغه سړی دی چې جمعات ته راغلی، خطبه مو اورېدله، تقریر مو اورېدو، بیان مو اورېدو، دغه رنګې جمع سره شریک شو، خو دا ټول دومره په سکون، دومره په اطمینان چې یو خبره هم پکې نه کړې. نو الله پاک به د انسان د جمعې ثواب ورکړي، جمعې. او دغه رنګې د تېره شوې جمعې نه وارد د دې جمعې پورې څونه ګناه کړي دا به الله پاک معاف کړي. او علماء کرام فرمایي تقریبا حدیث مبارک هم دی چې الله پاک به ورته د 10 جمعو ثواب ورکړي، یا ول الله پاک د 3 جمعو ثواب ورکړي. کوشش وکړئ چې د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ محترمو، د جمعې په ورځ باندې دغه 3 عادات چې کوم دي په دې کې اخیری نمبر ډېر زیات بهترین او ډېر زیات اعلی دی. کوشش وکړو چې دغه عادت د خپل کړو. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.